وما ګرانو مینوالو زما سر ته زما ژوند ته خطره ده له سیدعلي شاه خان پولیس والا د لاسه چې په چیرمنټون کې ډیوټي ده. زه تاسو ته سوال کوم زما په سیدعلي شاه خان باندې دا داونه ګزار څه شوم او زما بچي څه ناڅه شو. زما په سیدعلي شاه خان باندې چې په شیخ ملتون کې ډیوټي ده یو ګل ورته لګېدلی په بایپاس باندې کور دی. زما نه قسم قسم ناجایزه ډیمانډونه کوي. ملګرو دا زموږ سره دا ویډیو وکړه زنده‌باد او سلام دی هغه پولیس ته کم پولیس چې داسې قسمه کاروایی کړې ده او د داسې قسمه خلکو خلاف خبرې کړې دي هغه که په هره طریقه دي رونو مونږ د شکریا ادا کوو همیشه د پاره دا خلک چې دي کنه نو یو وی کمسل او یو وی قمقل پایمان زوی مونږ چې هر یو کس دا سوچو کنه چې بای په دې معاشره کې زمونږ روري خو چې بے غیرت یو کار نه د بے غیرتو به کنه نو موږ دغه خلاف خبر هم کو دغه خلاف په مونږ ودرېګم او هغه چې کم کارونه کوي نو موږ دغه خلاف आवाज اوچتاو. منم د یار زمونږ د خبر پښتونخوا کې چې همیشه د پاره داسې پولیسي چې د داسې قسمه خلکو لکه چې دا خزه چې کومه ده کنه نو په کور کې زوی چې د هر یو زیدي ویډیو وکړه خو صرف او صرف سپاتې دي واشرو می پاتې لغړو کې چې دا غي انتظار کوي زر تر زر واغه عمر شي واغه بر سروم وایرل شي خو چې دا قسمه پولیس غلطو خلکو خلاف کاروایی کوي همیشه د پاره هغه ته وینا کوي چې بای دا کار دی غلط دی نو د خلکو بیا یو کمسلی او یو قمخلی دا بیا د دو کمسلتوبي دا بیا د دو مکری د دو په منځ کې هیڅ نه دا څه چې کوي کنه دا رامتوب نه کوي. نن سبا هر یو سړی او هر خزه او هر جنې او هر لوی او هر وړو کې په پښتنو کې پويږي چې دا کار غلط دی او دا کار ټیک دی خو ښه په قص باندې کې نو همیشه د بار زمونږ پولیسو ته سلام دی چې زمونږه چې څومره پولیس دي چې هغه همیشه د پاره داسې ښه کاروایی کوي کنه خاص کر د پښتنو په معاشره کې زمونږ د پښتنو لپاره نو ان شاء الله چې همیشه روان چې کم زنانه دي کم ینګ نسل دی کم ینګ پولیس کې داسې قسمه کارونه شروع کې دغه خلاف واس چوت کې دا خز بیا مکر وکي او دا د دوی کوم مسلطوب دی مکر دی نو دا غي نه پس بیا هغه پولیس جس چې دی دا غزینا ترانسفر شي ولی هغه کړه د خلاف کاروایی خبر وکي خو هغه باندې یو غلط الزام ولګي هغه مونږ ته پته ده چې زموږ په معاشره پښتو په معاشره کې چې همیشه د بار چا حق ویلی دا حق خبره کړی دا ته په درې زموږ په معاشره کې چې کم یو سړی هم حق خبره کړی دا نو هغه بیا دا غزینا ترانسفر شوی دی که عام زموږ په شان نارم انسان خبره وکي کنه نو هغه بیا د دنیا نه رخصت شوی دی که سرکاري سړی او خبره وکي کنه نو هغه دا غزینا اجازه ترانسپورت شي نه الزامونه په ولګي نو همیشه د پاره زمونږ چې څومره پولیس رونه دي د خبر له توجه ور کوي او دا چې څومره د دې خلاف کاروایی کیږي د دې په هاجو خلکو د دې بربندو خلکو د دې پلیت خلکو چې زمونږ د پښتو په معاشره باندې دو یو غټ اثر پرې باسي نو ان شاء الله دا به زمونږ د روان مستقبل لپاره ډیره بهتره خبره شي. والسلام.